بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 27 ته سوره بقره شروع ده. اول سپاره ده او رکوع نمبر 6 ده. نن به ان شاء الله مونږ 51 52 53 54 دا څلور آیاتونه به وایو ان شاء الله. اول تلاوت کو بیا داغه نه پس لفظي ترجمه او مختصر تفسیر ورسوایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. دا الله سبحانه وتعالى په دغه بني اسرائیل باندې خپل انعامات او چې کوم احسانات به الله پاک کړي هغه ورته ور یادای. نو اول احسان پیدا کړو چې الله پاک ورته فرمایل یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. په ټول عالم باندې می ستاسو په زمانہ کې یعنی د يهودو په زمانہ کې د اسرائیل په زمانہ کې با الله پاک ورته فرمایل د موسی عليه السلام په زمانہ کې ما تاسو له په ټول عالم باندې فضیلت درکړو. په هغه زمانہ کې تاسو د ټولو نه افضل وای. په دې زمانہ کې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د ټولو نه افضل دی. خو په هغه يهودو په زمانہ کې د موسی عليه السلام په زمانہ کې چې کوم بني اسرائیل نو هغه په زمانہ کې هغه د ټول خلکو نه افضلو یعنی د تورات منون کیو او د الله عبادت په کولو نو هغه وخت کې افضلو فضیلت ول الله پاک ور کړو. بیا دویم نعمت ور الله پاک سور کو. اول نعمت خدا چې په ټول عالم ور الله سبحانه وتعالى فضیلت ور کړو. دویم نعمت ول الله پاک دا ور کو واذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم. ٹھیک شو الله پاک ورته فرمایل چې ما تاسو له نجات درکو بچ میکړی د فرعون د ظلمونو نه چې هغه بس تاسو زامن به رحمی سره یذبحون ابناکم تاسو زامن به په به رحمی سره او به دردی سره وجل او تاسو کوم لوریان شي هغه به پر خودي خپل غلامان او وینځ به ته جوړولي. او دا دویم انعام الله پاک ورته فرمایي ما دا غي تاسو له نجات درکو و نجیناکم ما تاسو له نجات درکو د فرعون او داغه د لخرونه. او دریم انعام ورته الله پاک فرمایي واذ فرقنا بكم البحر ما تاسو لپاره دریای قلزم چې هغه مې الله پمینس باندې دوکو لارې مې درله پکې جوړې کړې 12 قبیلې وای تاسو او 12 لارې مې درله پکې جوړې کړې. نو دا دریم انعام شو. اوس په څلورم انعام الله پاک فرمایي وإذ وعدنا خدي بیا چې کله دا فرعونیان دي کنه دا فرعونیانو نه الله پاک دی بني اسرائیل له نجات ورکو او بني اسرائیل د دریای قلزم نه ووړېدل او فرعونیان د دریای قلزم کې الله پاک سره د فرعون غرق کړل. نو بیا د میدانی تیه ته لاړل دا بني اسرائیل موسی علیه السلام سره میدانی تیه ته چې اوس لاړل نو داخله خو د فرعون د ظلمونو د هغې د غلامۍ نه آزاد شول. نو آزاد یو قوم دی. نو دوی اوس هلته کې وي چې ای موسی علیه السلام موږ دپاره یو قانون پکار دی موږ دپاره یو ریاست پکار دی موږ دپاره یو طور طریقه د ژوند پکار ده چې اوس موږ په هغې باندې ژوند تیر کړو. نو موسی علیه السلام بیا الله پاک نه سوال وکړو چې الله د بني اسرائیل له خو الله پاک تا ورله ازادي ورکړه د فرعون او دغه د ظلمونو نه
او د هغه خلک الله پاک تا ټول غر کړل خو اوس زما د قوم د پاره یو د ژوند تیرولو یو طور طریقه راکا نو الله پاک ورته بیا وفرمایل چې ته کوه تور ته راشه او دیر ورځې هلته کې ته روژه ونیسه عبادت وکړه نو زه به تعالی تورات یو کتاب درکمه چې هغه کتاب کې به تاسو ته ټول د ژوند تیرولو طور طریقې به وي تاسو به په هغې مطابق ژوند تیروئ نو بیا موسی علیه السلام چې هلته لاړو څلوېښت ورځې دېرش ورځې تېرې کړې او د اسلامي میاشتو 11مه میاشت وه ذوالقعده ورته وایي ذوالقعده وه او بیا چې کله د ذوالقعده پوره 13 ورځې روژې ونیولې او عبادات یې وکړل نو الله پاک ورته ویلو چې فرمایلو چې تاسو کله 13 ورځې تېرې کړې نو زه بیا تعالی دغه در کومه دا تورات کتاب در کوم نو موسی علیه السلام چې کله 13 ورځې پوره کېدو والا وي نو موسی علیه السلام بیا مفسرینو لیکلي مسواک یې وکړو مسواک نو هغه د روژې د وجې چې د انسان د خولې نه کوم بوی ځي که نه نو دا الله پاک ته ډېر محبوب وي نو هغه مسواک سره د موسی علیه السلام د خولې نه هغه بوی لاړو نو الله پاک هغه اتې ختم شو نو بیا ورته الله پاک وفرمیل چې تا ولې داسې وکړه تا خو ما درته نه ویلي او تا د خولې نه د روژې هغه کم بوی چې د معدې نه راخیږي نو هغه ما ته د مشکو نه زیات محبوب دی حدیث کې راځي خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک د روژهدار د خولې د بدبوی چې کومه ده که نه دا الله پاک د مشکو د خوشبوی نه زیاته محبوبه ده نو موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمایل تا ولې داسې مسواک وکړو چې د خولې نه د هغه بدبوی ختمه شوله نو الله پاک ورته فرمایل چې اوس پته 10 ورځې نورې روژې نیسي نو په دې سورې اعراف کې را روان دي په 8مه سپاره کې هلته الله پاک بیا فرمایي واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله نو هغه د 13 میاشتو تا سره چې کومه واده ده اوس په 10 ورځې ورسره نورې کې نو 40 ورځې بشي نو الله پاک اوس دلته کې فرمایي وإذ او هر کله چې وعدنا مونږ واده واغسته مونږ واده واغسته دا وعدنا چې دا د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده وعدت د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده وعدت معنی ده ما واده واغسته او وعدنا معنی ده د نون الف نا معنی ده یعنی وعدنا مونږ واده واغسته الله پاک فرمای وإذ او هر کله چې وعدنا مونږ واده واغسته موسی علیه السلام نه 40 سلويختو ته وایي 40 ته وایي ښه دلته ورته زه لیکم 40 او لیلتن چې دا واحد دی خو دلته کې به مونږ د دې د جمع معنی کوو ځکه دی خو ورته 40 راغلی دی نو 40 لیلتن د 40 شپو د وعدنا او هر کله چې مونږ واده واغسته موسی علیه السلام نه 40 لیلتن د 40 شپو نو موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو او 40 ورځې هلته کې تېرولې او دې قوم ته خپل ورور موسی علیه د هارون علیه السلام پرېښودو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشری ورور او الله پاک نه سوال کړو چې الله دا ما سره په پیغمبرۍ کې یا زما ملګری کا چې دا زما سره د خلکو ته دعوت ورکوي زما دا ژبه د فرعون چې کله د موسی علیه السلام ورکوټ نو د فرعون په کور کې نو فرعون په کور کې چې کله موسی علیه السلام نو فرعون وی چې یاره دا هغه ماشوم دی چې هغه زما بچی ختموي نو بیا ورته بیبي اسیه رضی الله عنها چې دا د فرعون بیبي وه بیا مسلمانه شوې وه موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او د هغه منونکې وه نو موسی علیه السلام مې ورته یاد کړو چې یاره دا خو ورکوټی ماشوم دی دا خو لالونه او سکروټې نه پیژني سره زر او سکروټې نه پیژني دا په دې کې فرق نشي کولی نو په یو لوښي کې ورله سره زر او سکروټې راواغېستې نو موسی علیه السلام چې هغه سرو زرو ته لاس کولو ماشوم هغه وخت کې په غېږ کې نو جبرئیل علیه السلام راغی او هغه سکروټو ته ورله لاس یوړو هغه موسی علیه السلام فورا خوله کې واچول نو دا ژبه ورله سوځولې وه نو موسی علیه السلام به کتابونو لیکلي مفسرینو لیکلي چې دا به لږه ژبه به یې تته وه هغه د هغه ورکوټوالي کې د سوځېدو د وجې نه نو بیا یې چې کله غټ شو الله پیغمبري ورکړه نو بیا ورته الله پاک نه سوال وکړو چې الله زه دومره زما په خبر دومره نه پوهېږي موسی زما دا ورور ما سره ملګری کا نو زما دا کم رسالت چې دی د دې تبلیغ به د خلکو ته کوي د بني اسرائیلو ته کوي نو موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو 40 شپو دپاره او دلته یې رور پرېښودو
هارون علیه السلام چې ته د بنی اسرائیل خیال ساته د دې د عبادت او د هر یو څیز خیال ساته چې دوی چرته شرک شروع نه کړي ځکه د دوی په فرعون په ځای کې وو د فرعون غلامۍ کې وو نو فرعونیانو به هلته کې د غواګانو او د غویانو او د پیشوګانو عبادتونه کول او یا به ځان له بوتونه جوړ کړي نو د هغې عبادتونه به کول نو دلته کې اوس دا بنی اسرائیل چې رالل نو دوی خو ټول عمر هغې سره تېر کړی نو د هغې هغه اثرات پکې وو د هغې سره د شرکیت هغه اثرات پکې وو نو دلته اوس موسی علیه السلام ته بیا وی چې موږ له اوس داسې قانون راوړه یا موږ ته د الله پاک څه عبادت راوړه چې موږ د الله عبادت کوو نو موسی علیه السلام کوهی تور ته 40 شپو له لاړو او دلته کې سامري په دې بني اسرائیلو کې یو کس و هغه ولد الزنا و هغه د زناکاره یوه ښځه وه د هغې نه دا حرامي پیدا شوی و دا سامري او دا زرګر او د خپل نوم موسی و د ده نوم موسی و او دا د مور بیا د بدنامۍ د وجې نه بیا یو غر ته لاړه او هلته په یو غار کې به اوسېده چې یاره دا بچی مې پیدا شي نو قوم نه خو به ځان بچ کړمه نو بیا هغې هلته کې ماشوم پیدا شو هغه پرېښودو او بیا جبریل علیه السلام به بیا د ده تربیت کولو نو هغه شاعر وی فموسى الذي رباه فرعون مرسلو هغه موسی علیه السلام هغه موسی چې د فرعون تربیت کړو د فرعون په کور کې لوی شوی نو هغه پیغمبر و هغه موسی چې د فرعون په پرورش کې لوی شوی هغه پیغمبرو رسول او هغه فموسی الذي رباه جبريل کافرو فموسی الذي رباه جبريل کافرو او هغه موسی چې جبريل علیه السلام د هغه پرورش کړو نو هغه موسی هغه کافرو هغه دا سامري یادوي نو د سامري خپل نوم چې دی که نه دا سامري چې دی که نه سامري د خپل نوم سامري د دې سامري خپل نوم چې دی که نه خپل ذاتي نوم هغه موسی دا د سامري خپل نوم ٹھیک شو یو موسی علیه السلام چې هغه د الله پاک پیغمبر دویم دا سامري چې د موسی نو دا موسی چې دا ولد الزنا دا حرامي او موسی علیه السلام چې هغه د الله پاک رسول نو دې سامري چې کنه دا زرګر د به د سرو زرو سپینو زرو نه څیزونه جوړول نو دې سامري بیا داسې وکړه چې بني اسرائیلو سره کم سره زرو سپین زرو نو هغه یې راغونډ کړه د هغې نه یو سخی جوړ کړو هغه یې ویلې کړه او د هغې نه یې سخی غونته کې جوړ کړو او دا سامري چې دی دا چې کله په غار کې موسی د جبریل علیه السلام به راتلو د ده پرورش به کولو نو د یو ورځ چې لږ هوښیار شو نو د یو ورځ د جبریل علیه السلام به چې چېرته کې خپه کې خوده که نه نو هغه ځای به زرغونېدو نو دی یو ځل داسې کار وکړو چې جبریل علیه السلام چېرته خپه کېښوده او خپه یې څنګه اوچته کړه د فورا د هغه ځای نه خاوره اوچته کړې وه هغه یې ځان سره ایښې وه نو هغه خاورې کې دا خصوصیتو چې هغه به زرغونېدله نو ده داسې کار کړو چې هغه سخی جوړ کړو د سامري نو بیا پکې هغه خاوره وله په خوله کې واچوله نو هغې نه به یو قسم د سخي غونته کې اواز راتلو نو دې سامري بیا د بني اسرائیلو ته ووي چې موسی علیه السلام دوکه شوی دی هغه دغه ته تللی دی کوهي تور ته او هغه په غلطۍ کې هلته تللی دی زمونږ خدای خو دا سخی دی نعوذ بالله نو بیا د بني اسرائیلو کې اکثریت خلکو د سخي عبادت شروع کو او موسی هارون علیه السلام بیا منې کول چې مه کوئ ظالمانو دا تاسو الله پاک سره شرک کوئ خو هغې نه منله نو بعضو پکې ونه کوئ عبادت د سخي او زیات خلکو پکې د سخي عبادت کولو د دې سامري خبرې ومنله نو بیا چې کله 4 ورځې پس موسی علیه السلام راغی نو بیا د قوم حالت ته ولیده او هغې ته وی شابه اوس توبه وباسئ نو د هغې توبه بیا دا وه شرک یې کړی ارتداد یې کړی مرتد شوي د هغې بیا د هغې دغه دا د هغې توبه دا وه چې هغې به چې کومو خلکو د سخي عبادت کړی نو او کومو خلکو نه و کړی نو چې کومو خلکو نه و کړی نو هغې ته حکم دا وشو چې د کومو خلکو د سخي عبادت کړی دا قتل کوي دا چې کوم مشرکانو نو دی قتل کړل نو بس دا د دې توبه وه نو اوس هم دغه بحث دلته کې شروع دی وإذ واعدنا وهر کله چې واعدنا مونږ واده واخیسته موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو 40 لیلة د 40 شپو چې کوه تور ته راشه 40 شپې تېرې کړه هلته کې به دا 40 ورځې روژې ونیسې نو بیا به مونږ تاسو دغه درکو دا تورات درکو
ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو دا اتخذتم چې دا د صيغه جمع مذکر حاضر ده صيغه جمع مذکر حاضر ده تاسو جوړ کړو او دا فعل ماضی ده اتخذ يتخذ اتخاذ باب افتعال نه ده نو اتخذتم معنا تاسو جوړ کړو العجل عجل سخیتا وای سخیتا ٹھیک شو العجل سخی الهن و معبودا اله او معبودم جوړ کو ځان له خپل خوده او معبود جوړ کو الهن و معبودا خیم خپل معبود جوړ کو ٹھیک شو نو دلته کې ورته وای چې موسی علی السلام کوه تور ته سلوي شپول لاړو نو ثم اتخذتم بیا تاسو جوړ کړو العجل الهن و معبودا خیم خپل اله او معبود جوړ کو من بعده من بعد ذهاب موسی من بعد ذهاب موسی الى تور موسی علیہ السلام د کوه تور ته د تلونه پس تاسو خپل معبود جوړ کو من بعده د هغه د تلونه پس من بعده من بعد ذهابه د موسی علیہ السلام د تلونه پس من بعده د هغه نه پس یعنی د هغه د تلونه پس د موسی علیہ السلام د تلونه پس وانتم او تاسو ظالمان وای ٹھیک شو یعنی مشرکون تاسو مشرکان وای تاسو شرک کو الله پاک سم شرک کو خیم خپل خدای جوړ کو د الله پاک عبادت هم پرې خو او د سخی عبادت هم شروع کو نو دا خیم الله پاک سره برابر جوړ کو ٹھیک شو دا هغه برابر هم وګڼلو د سخی عبادت هم شروع کو نو وانتم ظالمون نو دا ظالمون چې دا صيغه اسم فاعل ده او جمع مذکر د جمع مذکر سالم صيغه ده جمع مذکر سالم ٹھیک شو جمع مذکر سالم ده نو دا خو په دې به تاسو امید دی پوه شوي ثم عفونا ثم بیا عفوتو معنا ده ما معاف کړی او عفونا معنا ده مونږ معاف کړی نو الله پاک بیا فرمایي ثم عفونا بیا مونږ معاف کړی عنکم تاسو مونږه ستاسو دا ګناه معاف کړه کومه ګناه معاف کړه چې دا کم تاسو ظلم کړو دا کم تاسو شرک کو دا کم تاسو چې د دې سخی عبادت کو نو دا ګناه مونږ بیا تاسو معاف کا من بعد ذالک د دې د عبادت نه پس یعنی د دې نه پس یعنی د دې سخی د عبادت نه پس لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وباسئ نو ګورئ یو دریم نمبر ګورئ ما تاسو وی چې یو دغه په الله پاک انعام دا کړو پر بنی اسرائیل باندې چې په ټول عالم کې د اغي په زمانہ کې د موسی علی السلام په زمانہ کې په ټول عالم باندې الله پاک فضیلت ورکو دویم د فرعون نه الله پاک بچ کړل دریم د په دریاب کې ور الله لاري ورکړي سلورم موسی علی السلام له الله پاک کتاب ورکو پنځم الله پاک پتا سو رحم کو او تاسو معاف کړئ تاسو دا شرک کوم ګناه و دای معاف کړئ خدا معافی او خپل طریقه وا ناغه د توسو ثم عفونا بیا مونږ معاف کړئ عنکم تاسو بیا مونږ تاسو معاف کړئ من بعد ذالک د دینه پس یعنی د دې سخی د عبادت نه پس بیا مونږ تاسو معاف کړئ لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وکړئ وَإِذْ آتَيْنَا او هر کله چې اذکر بدل ته محذوف رو باسي اذکر تاسو یاد کړئ هر کله چې وَإِذْ اذکر وذکر او تاسو یاد کړئ هر کله چې آتینا مونږ ورکړو آتیتو دا د واحد متکلم صيغه ده او آتینا د جمع متکلم صيغه ده فعل ماضی د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده آتینا مونږ ورکړو واذ آتینا او هر کله چې مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات مولا ورکو والفرقان او فیصله کون کې قانون نو دلته کې د فرقان نه مراد عمدغه تورات هم راځي بعض مفسرین وایي چې د دې واو عطف په کتاب باندې شوی دی موسی الكتاب والفرقان موسی علیہ السلام ته داسې کتاب ورکو چې هغه فیصله کون کې دی هغه او بعض مفسرین وایي الفرقان نه مراد الفارق بین الحق والباطل د حق او د باطل په منځ کې فرق کون کې کتاب یا الفارق بین الحلال والحرام د حلال او د حرام په منځ کې فرق کون کې کتاب یا د الفارق نه مراد معجزات چې موسی علی السلام له الله پاک کوم دوه معجزې ورکړې وي چې یو عصا کونټي و چې هغه به پسواله نو هغه شانت کېده چې څنګه به موسی علی السلام غوسته او یا به چې پرې خو نو غټه شدهابت الله جوړ کړه او یو ید بیضا ده چې دا الله پاک ورته فرمایل دا لاس په دې طرف کې را سور کا چې ور به کو واپس په روخ کلو نور او د سپوږ
سپوږمۍ په شانتي رڼا به کوله چا به ورته کتی نه شو نو دغې ته یادې بیضا وایي نو یا ته دغه معجزات مراد دي 3 خبرې ته مراد دي یا خو د دې نه مراد همدغه کتاب دی دا تورات ته مراد دی یا د دې الفرقان نه مراد د حق او باطل په منځ کې او د حلال او حرام په منځ کې فرق مراد دی او یا د دې نه مراد معجزات دي د موسی علیه السلام چې یو عصا وه کونټۍ او بل ید بیضا وه ٹھیک شو نو الله پاک فرمای و اذ اتینا او بیا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته او هر کله چې و اذ او هر کله چې اتینا مونږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او فیصله کن قانون او فیصله کون کې قانون یعنی د حق او باطل په منځ کې فرق کون کې قانون لعلکم چې تاسو تهتدون سملار بیا مومي چې تاسو په سملار روان شئ به من الضلالت د گمراهی نه سمې لارې ته راشئ نو دا تهتدون چې دی دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده د فعل مضارع د جمع مذکر حاضر صیغه ده تهتدون چې تاسو هدایت عمومي د دې گمراهی نه تاسو هدایت ته راشئ ٹھیک شو دې لپاره ما تاسو له کتاب د تورات درکړو موسی علیه السلام نه مې ورکو چې تاسو د بني اسرائیل په سمه لار د دې ګمراهۍ نه روزي د دې ګمراهۍ سوه د سخي عبادت کولو چې د هغې نه روزي او په سمه لار باندې راشي واذ قال دلته کې اذکر محذوف روباسه واذکر اذ قال واذکر ٹھیک شو واذکر اذ قال واذکر اذ قال وذکر معنا را او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې قال اویل چوي موسی علیه السلام و اذ قال موسی او هر کله چې موسی علیه السلام وی فرمایل لقومه خپل قوم ته کم قوم ته چا چې د عبادت چا د سخی عبادت کړو د شرک کړو هغه مشرکان قوم خپل هغه مشرک قوم ته وی یا قومي دا یا قومي په اصل کې یا قومي دی یا قومی دی نو دا یا ته دلته محذوف شوی دا نو دلته کې مراد دی یا قومي ای زما قومه ای زما هغه قومه چې د سخی عبادت کړي نو هغه د سخی عبادت چې کوم قوم کړي هغې ته وایي انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو نو دا ظلمتم د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده انفسکم پخپلو ځانونو ظلم وکړو ولې تاسو خپل ځان سره ظلم وکړو چې د الله عبادت هم پرېښودو د سخي عبادت هم شروع کړو باتخاذکم العجله دې با سببیه وایي با سببیه ورته وایي با سببیه ٹھیک شو نو با سببیه معنا به مونږ کوو وجې د وجې نه یعنی د ستاسو د سخي معبود نیولو په وجه تاسو د سخي معبود نیولو په وجه په خپل ځانونو ظلم وکړو تاسو ولې د سخي عبادت کولو سخیم ولې خپل خدای جوړولو نو تاسو د سخي جوړولو د سخي د خپل معبود د خپل اله د خپل خدای جوړولو د وجه نه تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو نو وإذ قال موسی هر کله چې موسی علیه السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته هغه قوم ته چې شرک کړو یا قومي ای زما قومه انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو انفسکم په خپل ځانونو باتخاذکم العجل د سخي د معبود جوړولو ستاسو د دې کوم معنا به اول به د کوم معنا وکړي ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجه نه ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجه نه اتخاذ معنا را جوړول ٹھیک شو ستاسو د نیولو په وجه یا د جوړولو په وجه ستاسو د معبود د نیولو په وجه یا ستاسو د معبود د جوړولو په وجه چې تاسو سخي خپل معبود جوړ کو د سخي ٹھیک شو انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کو انفسکم پخپلو ځانونو انفس چې کنه انفس دا د نفس جمع ده نفس یو ځان ته وایي ځان ته او انفس معنا یعنی زیات هغه کسان زیاتو نو هغې په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو د څه د وجې نه باتخاذکم العجله ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجې نه تاسو سخي خپل معبود جوړ کو د دې د وجې نه نو تاسو په ځانونو باندې ظلم وکړو نو اوس ورته الله پاک فرمایي فتوبو نو توبه وکئ تاسو توبه وکئ نو توبو دا د جمع د امر د صيغه ده د جمع مذکر حاضر امر صيغه ده نو
توب چې یو سړی ته ته توبه وباسه هغه ته وایي توب ته توبه وباسه او دوه ته وایي توبه تاسو دواړه توبه وباسئ او توبو معنی تاسو ټول توبه وباسئ نو تاسو ټول توبه وباسئ فتوبو نو تاسو ټول توبه وکئ فتوبو نو تاسو ټول توبه وکئ الی بارئکم یعنی الی خالقکم باری معنی را خالق باری چاته وایي باری نو باری تعالی چې کنه موږ وایو یاره باری تعالی نو باری معنی را تراشل نو دا انسان هم د مور په خېټه کې الله پاک تراشي قسمه قسم سترګې ورله بیلې جوړوي غوږونه ورله بیل جوړوي خوله ورله بیله جوړوي پوزه ورله بیله جوړوي لاسونه خپې نو دا الله پاک بالکل تراشي لکه څنګه چې تړکان یو لرګی تراشي کله د هغه نه یو څیز جوړ کړي کله بل څیز جوړ کړي ښکلي څیزونه ته جوړوي نو الله پاک هم انسان نه دغه شان جوړوي ښکلی انسان جوړوي نو بارئکم یعنی خالقکم ستاسو د پیدا کوونکي ستاسو د پیدا کوونکي په دربار کې ٹھیک شو نو دلته کوي فتوبو نو تاسو توبه کوي الی بارئکم د خپل خالق په دربار کې د خپل پیدا کوونکي په دربار کې د خپل پیدا کوونکي په دربار کې توبه وباسئ نو دا غي توبې طریقې مرتبه خو دله توبې طریقه داوا فقتلوا اقتل معنا قتل کا او اقتلوا معنا تاسو ټول قتل کوي تاسو قتل کوي فقتلوا تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه یعنی انفسکم نه مراد دلته کې اخوانکم تاسو خپل رونه قتل کوي نو ګوره په دې کې چې کوم خلکو د سخی عبادت کړو نو ډیرو خلکو پکې د سخی عبادت کړو او ډیرو پکې نه کړي نو چې کوم پکې د سخی عبادت نه کړي کنه نو دوی ته وی و چې دا کوم خلکو د سخی عبادت کړي د دې د توبې د قبلېدو طریقه دا چې تاسو به دا چې کوم مشرکان دي د سخی عبادت کړي دا به قتلوي نو پدې کې دا کوم خلکو چې عبادت نه کړي کنه د سخی نو پدې کې د دې سخی عبادت کوونکو کې داسې خلک مو چې د دې سپکې د دې پلارانو سپکې د دې زامنو سپکې د دې رونو سپکې د دې ترونو سپکې د دې ماماګانو خپل خپلوانو یو بل کې نو الله پاک ورته فرمایي فقتلوا انفسکم یعنی خپل ځانونه قتل کړي دا ځانونه نه مراد فقتلوا اخوانکم خپل دارونه قتل کړي دا کوم د سخی عبادتونه چې کړو دوی قتل کړي ٹھیک شو ذالکم دا قتل کول خیرون ډیر بهتره دی لکم ستاسو لپاره عند بارئکم عند خالقکم ستاسو د پیدا کوونکي په نسبت باندې ستاسو د پیدا کوونکي په نسبت باندې دا چې کم خلق دي دا مشرکان د دې قتلول ډیر بهتره دي نو بیا په دې کې د قتل شروع کو نو د سار نواخله تر ماخامه پورې او یا زره بنی اسرائیل دا قتل شو چې د سخی عبادت کړو دای پکې مړ شو بیا الله پاک د موسی علی السلام له خضر علی ماشومان رااله چې ګوره زمونږ رونم پکې قتلېږي زمونږ بچیم پکې قتلېږي زمونږ پلاران پکې قتلېږي زمونږ خاوندان پکې قتلېږي ته الله پاک تو وایي چې همداسې زمونږ د نورو کسانو د قتلولو نه بغیر توبه قبول کړي نو بیا الله پاک د هغې د او یا زره کسان هغه پکې قتل شو او دا نور قتل پکې بغیر د قتل نه الله پاک معاف کړل نو چې کم قتل شو کنه نو د دې ګناه الله معاف کړه او الله پاک د عملنامه کې داغي د شهادت درجه مولي کړه او چې کم نور پاتیو د سخی عبادت کوونکی پاتیو کړه داغي الله هم د توبه قبول کړه او د قتل نم بچول او الله پاک دا چې کم قتل کوونکی خلکو کنه چې چا قتلول نو دام دغه بنی اسرائیل کسانو نو پدې کې بیا د دې په زړونو کې لګون تکه نرمواله راغو جړای کول او فریاد کول نو الله پاک پدې باندې یو پورس کې د لګ تور او ریاض راوستنو بیا د خپلوان پکې نه پیژندل لکه اوس چې ما ته حکم وشي چې تخپل پلار قتل کوا نو څومره ګرانه خبره ده یا خپل زوی قتل ودن دا څومره ګرانه خبره ده یا خپل رور قتل ودا څومره ګرانه خبره ده نو الله پاک په تور او ریاض پورس کې راولېګلا نو بیا به یو بل بینه پیژندل بس هغه چې کم کسانو ته حکم شو چې تاسو دا قتل کړئ دا مشرکان قتل کړئ نو بس بیا هغه لګیو قتلولي خپلوان پکې نه پیژندل نو ماخامه پوري او یا زره کسان قتل شو نو الله دا قتل د وجه نه دا غي توبه من الله قبول کړه او چې کم نور مشرکان پاتیو هغه الله پاک بغیر د قتل نه الله پاک ورته حکم وکړ موسی عليه السلام ته چې باس نور قتلول بند کړي ځکه دا زنانه او سرونه ښکارا کړل سرتور کړه الله پاک ته زاریو مینتونه شروع کړه ماشومان هم جړه شروع کړه نو بس الله پاک به رحم وکړو نو اسه کسان بغیر د اسه مشرکان الله پاک بغیر دغه د قتل نه الله پاک معاف کړل
او موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې اوس دا کم خیر دا واپس اوس وځوه ولیکه او د دې د ایره چې ده په دریق الزم کې یا دریای نیل کې واچوه. نو بیا هغه شانتي موسی علیه السلام وکړل. نو دلته کې ورته هماغه خبره شروع ده چې تاسو په خپلو ځانونو ظلم وکړو چې خیم خپل معبود جوړ کړو. نو اوس ورته الله پاک فرمایي تاسو توبه وباسئ خپل خالق په دربار کې د خپل خالق په بارګاه کې تاسو توبه وباسئ او فقتلوا انفسکم یعنی فقتلوا اخوانکم خپل دارونه چې کم کسانو دا قتل کړي چې چا شرک کړو. ذالکم دا قتلول دا دغه کسانو قتلول خیر ډیر بهتره دي ډیر غوره دي لکم ستاسو لپاره عند بارئکم ای عند خالقکم ستاسو پیدا کوونکي په نسبت باندې. فتاب نو هغه توبه قبول کړي یعنی الله توبه قبول کړه علیکم ستاسو الله توبه قبول کړه. انه هو بشکه هم هغه التواب لوی توبه قبلون کړي الرحیم ډیر رحم کون کړي. نو الله سبحانه وتعالى بیا دغه بنی اسرائیل توبه قبول کړه. نو دا زمونږه تفسیر اوس ان شاء الله مختصر لفظي ترجمه وایو. واذ او هر کله چې وعدنا مونږ واده واغسته موسی علیه السلام نه 40 لیلة د څلوېښتو شپو چې کوه طور ته لاړ شه 40 شپې تېرې کا او هلته کې ورسره روژه به نیسي 40 ورځې. نو بیا به مونږ تعالی کتاب درکو تورات به درکو. ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو د بني اسرائیلو ته بیا تاسو جوړ کړو العجل سخې خپل معبود الها و معبودا خپل معبودم جوړ کړو خپل خدایم جوړ کړو سخینم خدای جوړ کړو چې کوم د الله سامری جوړ کړو سواغه سامری یو چې کم تاسو لپاره سامری جوړ کړو. من بعده من بعد ذهاب موسی الى طور د موسی علیه السلام کوه طور ته د تلو نه پس تاسو کوم څخه جوړ کو او د هغه عبادت هم شروع کو. وانتم او تاسو ظالمون یعنی مشرکون تاسو شرک کو ظلم مکو ظالمان وای یعنی شرک مکو. ثم بیا عفونا مونږ معاف کړی عنکم تاسو مونږ بیا تاسو معاف کړی من بعد ذلك الاتخاذ یعنی د دې سخی د خدای جوړولو نه پس د سخی د خدای جوړولو نه پس او دغه د عبادت کولو نه پس مونږه تاسو معاف کړی لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وکړئ او دا په تاسو باندې بل انعام ٹھیک شو. پنځم انعام د باندې دا و شپږم څلورم انعام دا چې تاسو الله پاک کوه طور کې موسی علیه السلام له کتاب ورکو او وم انعام دا دی پنځم انعام چې مونږه تاسو دغه شرک نه پس معاف کړئ. وَإِذْ آتَيْنَا وَذْكُرْ دلته محذوف راو باسي او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې آتینا مونږ ورکړو موسی علیه السلام تعالی کتاب یعنی تورات والفرقان او فرق کون کې قانون یعنی د حق او باطل په منځ کې فرق کون کې یا د حلال او حرام په منځ کې فرق کون کې یا معجزات چې موسی علیه السلام له الله کوم دوه معجزې ورکړې یو عصا او یو ید بيضاء لعلکم دې لپاره چې تاسو تهتدون په سمه لار راشئ یعنی تاسو سمه لار بیا عمومي ٹھیک شو تاسو په سمه لار راشئ به من الضلالة دغه گمراهۍ نه پس کتاب د تورات په ذریعه سره. واذ قال موسی او هر کله چې اوس کو دلته محذوف راو بس او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې قال موسی علیه السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته د لام جاره معنی به کې تا او قوم ته وای او ها معنی خپل نو خپل قوم ته. وإذ قال هر کله چې وې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه یا قومي دې دا یا د تخفیف د پر حذف شوی دا د سپکوالي د پر نو یا قومي شو می اصل کې دا یا قومي دې ما بر لیکل دا یا بیا حذف شو نو یا قومي شو نو یا قومي ای زما قومه انکم بشکا د ان معنا بشک او کوم معنا تاسو انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو ظلم وکړو دا د جمع مذکر حاضر صيغه د فعل ماضی انفسکم پخپل ځانونو تاسو پخپل ځانونو ظلم وکړو څنګه ظلم وکړو باتخاذکم العجل الها ومعبودا تاسو د سخی خدای جوړولو د وجنه تاسو خدای جوړ کو ځان له داسخه نو دغه د وجنه تاسو خپل ځانونو ظلم وکړو نو سورۃ الله پاک فرمای فتوبو نو تاسو توبه وکئ الی بارئکم یعنی الی خالقکم خپل پیدا کون کی په دربار کې او هغه طریقه سوا فقتلوا فقتلوا چې دا د جمع متکلم دا د جمع امر صيغه
د جمع مذکر حاضر امر صيغه ده فقتلوا تاسو قتل کوي انفسکم یعنی انفس اخوانکم د خپل رونو ځانونه قتل کوي یعنی خپل رونه قتل کوي فقتلوا اخوانکم فقتلوا انفسکم معنا سره فقتلوا اخوانکم تاسو خپل رونه قتل کوي چې کوم کسانو دغه کړو دا شرک کړو نو هغه قتل کوي نو بعض خلکو پکې شرک نو کړی هارون علیه السلام خبره منلې وه هارون علیه السلام به منې کول چې تاسو دا شرک کوئ او هغه سو خبره ومنله او سو ونه منله نو الله پاک بیا ورته فرمایي چې دا کوم خبره منلې وه د هارون علیه السلام نو دغه خلکو ته وایي و چې د کوم خلکو شرک کړی دی دا قتل کوي نو فقتلوا تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه ذالکم همدا اندا قتل کول خیر ډیر غوره دی ډیر بهتره دی لکم تاسو د پاره عند بارئکم عند خالقکم تاسو د خالق په دربار تاسو د پیدا کون کې پنيس باندې فتاب نو الله توبه قبول کړه علیکم تاسو انه هو بشک هم هغه انه هو معنا بشکهم هغه التواب دا تواب د مبالغه صيغه ده د معنا لوی توبه قبلون کې الرحیم او دام د مبالغه صيغه ده ډیر رحم کون کې دی ٹھیک شو جی نو دا امید دی په دې به تاسو پوه شوي آسان الفاظو کې مې درته ترجمه وکړه او دا واقعیت تاسو اورېدلي ځکه ما تفصیلي د سر نه ونه کړه انشاءالله بار بار را روانه ده زه به درته پکې ډېر ځای نه وایم نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام